نه وي تاړین یې نه وي سړی وي چې په ژبه غوڅکی په سر وشي نو دا تونکشنې د پیغمبر دا حدیثو میش عمل کوي دا پښتو صلواتونه کې پښتو دفن کوي رواجات رسومات په پشیر لونده کوي دا د جهالت نارې دي دا میرا غضبینه تصدیق کی ادری قسمه خلق ذکر دی ادغ سره شرعي فقهي احکام تړلي دي چونکه میش طریقه دا چې یو حدیث بیان کی به چې کومې فقهي مسالې وي ورسره هغه ورسره بیان کی او د امر خپل پوهې مطابق مود ګوړ تفصیل په وکي خوش پیغمبر فرمایي چې درې قسمه ساړې داستی الله جل شانو فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دی حدیث قدسی دی درې قسمه ساړې داستی چې په قیامت شو اده سره د مو جګړه وي مطلب یو طرف تو انسان وي خصم مقابل یا الله وي زوراور خدای حکیم کیم دی رجل اعطى بي ثم غدر هغه سړی چې څو سره یې لاوز وکړه د مو په نومه چې وجه مې په الله در سره وعده دو انشاءالله خدای په داسې ګواه تېراوه چې مې تو سره دا لاوز دی خدای بیا ها دوکا وکړو دا سړی په قیامت شي مې د سره جګړه وي ځکه چې مو نوم یې ډېر غلط استعمال کړو سپینا جمعه استعمال کړه په سفید پوشیک شي یې سړی وویو الله نوم خو ډېر زوراور دی په دا خو هر څوک یې بار کوي او ورسره دوام کیم یو سړی دی چې الله پاک یې چې مو ورسره جګړه وي ورجل باع حرا فاکل ثمنه بلا سړی چې آزود سړی یې خرڅ کوي مو غوندې غوړ بیټ آزود سړی دی نه چا غلامي یاره خرڅېږي خو غلام ایدهږي څوره ریپې پې کړلې وې دا کړت والے دو په قیامت شوی زه خصم وایم ایمې د په منځ شو معامله وي او درم هغه سړی دی چې مزدیره ورسره وکړله خو مزدیره ویر نه کړه درې قسمه ایدهی سړی سره په قیامت کښې زه خصم وم ایدهی سره فقهي احکام وابسته دي اول خدا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لا دین لا لمن لا عهد له چې چا سره یوره لاوز وکې بیا داس نه چې لاوزینه کی هم مړی نه بیا خوري هم مړی نه ناکلی وتا دا ډېر غټ جرم جمله ده دا ډېره غټه دی جرم جمله خوږه پیغمبر دی د حدیث چې په ورځ د قیامت زوراور خدای فرمایي چې زه خصم و چې چا لاوز وکه بیا وخوړ اعتبار یې وکړه مې ویلې لا دین لا لمن لا عهد له په دین کښې څه احسان شته دی چې چا لاوز کول او بله علما لیکلي دي چې د کبیره ګناه ده د لاوز خوړو کبیره ګناه ده دومه خبره ده چې آزود سړی دی خارڅ که ایدهی په ضد کښې څوک راغلی دی آزود خو څه مال نه دی خرید فروخ خو آزود سړی نشي کېدلی خو د غلام کېږي غلام مال دی مال په زمره کښې درېمي لیا ټماټر یې سبزی لیا ګاړ یې لیا مطلب یې مځکې چې کوم په مالیات یې کښې درېمي آزود سړی دی خارڅ که ایدهږي سامان د هغه پیسې دی وخوړې یا چې دا پیسې خوروک ذکر ځکه شوی دی چې په دا کښې شدت ته چې دی ګناه ډېر زیات دی آزود دا ته داسې شوي دي چې آزود خلک بله خرڅېږي ریاستي طور ها خرڅېږي پیرا یوه دیاته وزیر داخله په وخت کښې نوم یې نه کوه ځکه چې کېدی چې دا په غیبت کښې بیا درېمې یې چې نوم په چا کښې دی حدیث درس راغونډی 4.5 پښتونه نه وي خرڅ شوي په هغه باندې چې دا دهشتګرد دي پیسې واخیستې وي نن ډېر داسې خلک دی چې یو یې خلک غوا کو هغه تښتېدلی خلک خرڅوي د حدیث په ضد چې خلک نشته دی ولوی ساړې ونیول هغې په سارو ریپې واخیستې دا خرید فروخ یې خلک یې نه وه حکیم ولو چې دا پیسې پې واخیستې هغې سړي په سار دی وخه دا ټول جرایم دي جرایم او درام سړی هغه دی چې مزدیر نه مزدیره وخواسته اجرت یې ویر نه که
حدیث شریف شهر دریمی چې یک مزدیر تو سره مزدیرا وکو د خولی وچه نوی د تا خپل اجرت ورکا ادګي جملې په ضد کښې د ټوله کمپنۍ امپلایر زر دریمی یعنی په کمپنۍ شي نکارون دی میاش مزدیرا وکړه 2 میاشتې مې تنخواه بند شوه 15 مې بند شوه 6 مې میاشتې بند شوه دا ظلم دی د حدیث پرو سره دا د کمپنۍ مالک ظالم دی امو سره ډرایور دا ټیم یې پیراشه تنخواه ورکوه زه ټال مټول کوه ادی ګناه دی د حدیث په ضد کښې دریمه خوش پیغمبر فرمایي چې مطل الغنی ظلمنا ایوه سړی واز شته دی بیا پردی حق نه ده کوي دا خو لوی ظالم دی او بل یې چې دا نه چې خالی تو ته مطلب دیتا دی پیسې نه کړې پټې ویر یې چې کټوتې ناجایز کول څه دي ځنې دا د دې حدیثه په ضد کښې ارغلی دی ادغ سره د ټیکادور ویل د ریاست نه ورکول مزدیرا وکړه ټیم پیرا دی تو ته مزدیرا وکړه ټال مټول کې ریاستي ذمہ داران په دا باندې ګناهګور دي او ورسره نور هغه خلک چې د خپل حق وخت په تو پیراشي تو ورته ټال مټول کوي الله دا معافي وکړو په دا باندې موته وخت شارو غلیدو چې ویس په سکولینه وشو شي ویسو په کالجینه شي ویسو په ګورنمنت افیس شي کله دا خبره میش اسلامي مدرسې ته هم مفتي سرای صبر پورې شي چې یو مدرس درې تنخې سورې شوې څلورې سورې شوې جرم دارا دی چې مطلب خوش پیغمبر فرمایي چې الله جل شانو یې چې دې ټال مټول کوي کې خاصه موضوع آیا میش خو دې حدیث په ضد شنر دی میکا میش دنه ووزي دا خبره قابل تفسیر هادو قابل تفتیش هادو قابل غور هادو بل وړه خبره خو نه چې خدای پاک مو سره په جنگ وي خو زه خو فی دی خدای زور څوک لري دې واجنه درې قسمه خالق صدای ادغه پورا دا شریع احکام دي الله جل شانو دا درې ساره بیمارونه میشتو وسوي میشتو حدیث بیانوي مسالې بیانوي کوشش وکوي چې اعمال په وکي نوې زدای کی خو یو معمولی خبره چې وی ها ادغه نو مزاق جوړوي دو نه الکه شمیري یو په دا میشه تاسو نه الله ناراض شي په دو بیا میشتو الله گرفتاروي هغه د دین خبره میشه تاسو د پر عظیمه الله هم دا د نوستای قابل کو